السلام علیکم ملګرو و چې په سرونو کې ښکري کنه نو بیا یې پروا نه لرو. قاری کرام الحق صاحب خطیب اسلام هغه د مفتی محمد ندیم صاحب په باره کې څو خبرې کړي، مختصر لازمي واورئ او مخکې ملګرو ته هر مسلمان ته ورسوئ. راځئ دې ویډیو طرف ته ځو. موږ به ستاسو مقابله کې تر خپل ژوند پورې انشاءالله ولاړ یو، مقابله به کوو در سره انشاءالله، او په هر میدان به کوو. که په ټوپک راله هم چا نه رستو کېږو انشاءالله. دغه پروا هم د چا نه شاته. څوک وایي بدماشان دي، څوک وایي دادي هر یو له به دا دوبرکې لته ورکوو انشاءالله. سر کې ښکري پروا نه ساتو، شهادت جذبه او کفن مر وخت په سر تړلی وي، او ټول کائنات ته دا اعلان کوو چې انشاءالله چې تر کومې پورې جمدیو سارا کې وي نو د اهل حقو ملګرتیا دا ځان دپاره فرض عین ګڼو، پروا د چام نه ساتو. په سنګر باندې به زموږ دغه یو چغه وي چې اهل حق موږ به د هغې ملګرتیا تر هر میدانه پورې د مرګ تر اخري سلګۍ پورې کوو انشاءالله تعالی. لیکن زه اکثر ملګرو ته دا وایم چې د دې سړي قدر په دې وجه وکړئ چې داسې مرد جرار چې هر میدان ته په منډه باندې نیغ ځان رسوي، دا موږ ته بیا نه میلاویږي. امام محمد رحمت الله علیه چا ورته وی حضرت ته خوب ولې نه کې؟ ارشاد یې وفرمایلو وی که چېرې ما خوب شروع کړو نو د کوفې دا ټول خلک به بیا ویښ ناست دي، خو دې خلکو ته دا پته دا مسایلو استنباط زه کوم، ځکه په آرام خلک خوب کوي. نن تاسو ته دا ویل غواړم چې هر باطل سترګې قلم راوباسي، الحمدلله داسې ترې نه ایستې دي چې رایستې نشي. لیکن که بیا هم چېرته کارغه مارغه چغه وایي نو کم از کم مونږ دغه ویلی شو چې مفتي صاحب در پسې راولو، کم از کم داسې ویلی شو. زما عزیزانو ما مخکې عرض وکړو چاپلوسو سره مې کار نشته، سر کې ښکري پروا نه ساتو، شهادت جذبه او کفن مر وخت په سر تړلی وي، او ټول کائنات ته دا اعلان کوو چې انشاءالله چې تر کومې پورې جمدیو سارا کې وي نو د اهل حقو ملګرتیا دا ځان دپاره فرض عین ګڼو، پروا د چام نه ساتو. په سنګر باندې به زموږ دغه یو چغه وي چې اهل حق موږ به د هغې ملګرتیا تر هر میدانه پورې د مرګ تر اخري سلګۍ پورې کوو انشاءالله تعالی. خلک دا وایي دا مولیان خو ټوپکو واله دي، دا مولیان خو بدماشي کوي. بدماشي نه کوي، لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب خطاب خوله چې کافر دې مخې ته یې ورته وایه سترګو کې سترګې میلاو کا، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے د دنیا کافرانو موږ د هغه چا عبادت نه کوو د چا چې تاسو عبادت کوئ، موږ به ستاسو مقابله کې تر خپل ژوند پورې انشاءالله ولاړ یو، مقابله به کوو در سره انشاءالله، او په هر میدان به کوو. که په ټوپک راله هم چا نه رستو کېږو انشاءالله. دغه پروا هم د چا نه شاته. څوک وایي بدماشان دي، څوک وایي دادي هر یو له به دا دوبرکې لته ورکوو انشاءالله. خیال مو دی پوهېږئ په دغې باندې که هغه کارغه راپاسي، که هغه کیلډی راپاسي، که هغه بل وي که هغه بل وي، که هغه چا خپې ارتې کړي وي او که تنګې کړي وي، موږ به ټولو سره مقابله کوو انشاءالله، او ښه په نره به مقابله کوو انشاءالله. عزیزانو دا ویل غواړم زندگی تاسو ولیده، تاسو هغه حملې مولیدې، تاسو هغه ګولۍ مولیدې، تاسو د هغه ګولو هغه باران مولیدو. لیکن ما هغه وخت کې دې ملګرو ته یو خبره کړې وه، ما ورته وی که د ګولو باران نه بعد مجاهد ملت په دغه میدان باندې ولاړي، موږ به د خپلې زندګۍ تر اخري سلګۍ پورې انشاءالله داسې ملګرتیا کوو چې خپل اولاد ته به م وصیت کوو چې ورسره کلک ودرېږئ شي، او چې د ګولو د هغه میدان او انبار نه بعد موږ وکتل چې مرد جرار د هغې نه بعد هم ډېر په مستحکم انداز باندې د هر باطل خلاف ودرېدو. نن عزیزانو ما او تا خو که چېرې سوچ وکړو، بالکل عمیق نظر سره مو کتل د باطلو قوتونو خلاف. نن زموږ په پاکستان کې نورم مراکز د موږ د ټولو قدر کوو، لیکن د دې مرکز نه چې په کوم انداز باندې باطل سره مقابله چالو ده او د باطل خلاف آواز اوچت شوی دی، یقینا موږ دغې ته بار بار خراج تحسین ورکوو، بار بار خراج تحسین ورکوو. او موږ ټولو له پکار دي چې موږ د دې ملګرتیا وکړو، ښه په نره باندې وکړو.
څنګه چې جمالي صاحب وي چې دا یو مرکز دی ځای په کار دی، نو زما عزیزانو زه دا ویل غواړم زما مدرسې دي، زموږ چې زما مدرسو لولو ځمکې یو کامیابي وي، لیکن کوم چې زمونږ داسې مرکز دی چې دی نه هغه تصور خورېږي چې د کوم تصور مقابلې له پاکستان کې قسم دی چې څوک یې نوم اوري ټیزونه اچوي نه اچوي وایي ټول نه اچوي اچوي ټول داسې په منډه دي. په دې علاقو باندې تاسو د دیوبندیت داسې للکار لیدلو، داسې اواز هم لیدلو، نو که چېرې دا مرکز زمونږ جوړېږي نو زما مدرسه ده، ټیک ده، د بل مولانا صاحب هم مدرسه ده، لیکن دا مرکز دی، نو د مرکز د قوي کولو دپاره مونږ ټولو له پکار دی چې په شریکه باندې محنت وکړو. کولی شو دا محنت چندې درته څه نه وایم، زه صرف دا ویل غواړم چې مونږ د نن نه بعد په تصور کې دا کیدو چې زما فلانکي ځای کې فلانکي ملګری دی مدرسو سره تعاون کول غواړي، فلانکي ملګری دی هغوی مدرسې له ځمکه ورکوم به ته کومه ځمکه ورکې دا په دغه ځای خرڅه کړه، د هغې پیسې راوړه، دې ځای په ښار کې دې ځای مرکز امام ابو حنیفه جوړېږي، د هغې دپاره دا سټرګل که چېرې مونږ او تاسو چالو کړو نو زما په خیال چې بل کال له مونږ دې ځای کینو نو انشاءالله د خپلې مدرسې په ځای کې به ناست یو. کولی شو که نه داسې اراده کولی شو ټول داسې. نن د تبلیغي جماعت خلاف چې څوک بکواس وکړي کم ځای نه ورپسې اواز اوچتېږي وایي ټول وایي. نن چې دا څومره مجاهدین دې ځای ناست دي دا تیار شو چا دپاره تیار شو؟ د اهل دیوبند بچي تیارېږي چا دپاره؟ دا زمونږ او ستاسو دپاره تیارېږي. سبا به زمونږ دا مشران یا وي یا به نه وي، مونږ له خو قوم تیار کړو، مونږ له بچي تیار کړل، مونږ له مشران کشران، مونږ له علما مفتیان او تاغه ګورو خولو په ګور باندې چې د باطل سره مقابله کوي. نن د وطن په کم کم ګټ کې چې کم ځای ته لاړ شي نو د حضرت دا شاګردان ولې دا ټولو ځایونو کې موجود دي؟ په دې وجه موجود دي چې حضرت دا میشن په ټولو درو په غرونو کې بعضې داسې علاقو ته مونږ ورشو چې هلته به د دیوبندیت نوم نو، نن الحمدلله هلته دیوبندیت نوم الله ورسولو، هغې وجه دا چې داسې اکابر ورته میدان کې ولاړ دي. مونږ به ملګرتیا کوو که نه انشاءالله؟